ایران امریکا اور اسرائیل ته په صفا الفاظو کې ویلي دي چې تر څو مو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو نوی ختم کړي نو جنگ مونږ نه ودرو. بل ایران خلیج ملکونو یعنی عرب ملکونو ته هم یو ډیره غټه دمکی ورکړې ده. ایران عرب ملکونو ته ویلي دي که زمون خلاف تاسو کاروایی کوي نو بیا به تاسو باچایان چې کوم دی غمونه په محلو کې هم پټ نشي، بیا به تاسو د باچایانو محلونه هم مونږ ټارګټ کوو. نور ولا هم ډیره غټه دمکیانې ورکړي، په دې هم ډیټیل سره خبرې کوو. بل دا خلیج ملکونو د عرب ملکونو نه د امریکای 9000 فوجیان واپس تللی دي. امریکا ته هر ورځ ډیر نقصان کیږي، څومره نقصان کیږي د دې جنگ د لاس امریکا له پاغه هم خبره کو. اسرائیل له په دې جنگ باندې څومره غټ نقصان ملاويږي پاغه هم خبره کو. بل په کوهیت کې شپږ امریکای فوجیان هم هلاک شوي دي، پاغه هم ډیټیل سره خبره کو. د ایران او د اسرائیل حواله سره ډیر غټ اپډیټس راغلي دي چې مکمل در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول پهلا ایران اسرائیل اور امریکا ته خصفا الفاظو کې ویلي دي چې ډیر صحافیانو دا خبر هم دا کړی دی چې اسرائیل اوس ایران ته پخپل وایي چې بس ته جنگ بندي به کو، سیز فایر به کو. خو ایران ورته ویلي چې تر څو مو نتنیاهو کوم چې د اسرائیل پرایم منسٹر دی چې هغه مونږ ختم کړي مونږ جنگ نو درو. ځکه د ایران چې کوم سپریم لیډر آیت الله خامنه‌ای هغه هم په دې جنگ کې شهید شوی دی. بل ایران عرب ملکونو ته صفا الفاظو کې ویلي دي چې رورا د خپل ملکونو نه به د امریکای اډې ختمه کوي، او که چېرې تاسو اډې نه ختموي او تاسو د اډې زمون خلاف استعمالیږي نو بیا موږ د تاسو خلاف هم کاروایی کوو. بیا تاسو د باچایانو محلونه به هم موږ نه پاتې نشي، بیا به تاسو د باچایانو محلونه هم موږ ټارګټ کوو. بل په دې جنگ کې ایران امریکا او اسرائیل دایله خو نقصان شوی دی، خو عرب ملکونو ته یعنی کویت زیات نقصان چې کوم دی یو ای ای دوبۍ له شوی دی چې دوبۍ نه څومره هم لکه تاسو کتل دوبۍ څومره یو اکنامیکلی یو ډیره خم کنټری ده. بل الته څومره غټ انویسټر راځي، څومره غټ خلک الته انویسټمنټ کوي، د مالدار ټاپ خلک چې کوم دي ټول په دوبۍ کې انویسټران پراته دي. نو دې جنگ په وجه باندې انویسټران په دې خبره مجبور شو چې په لکونو ډالرو باندې ټیکټ اخیستلو له تیارو، خو وی چې مونږ دوبۍ پریدو. لکه دوبۍ اکانومي لا په دې جنگ کې هم لږ اچھا خاصا نقصان رسیدلې دی، او ایران ولا هم غټه دمکی ورکړې د چرورا نور مو دا اډې تاسو په وطنونو کې مونږ نه منو. خپل خلیج ملکونه چې کوم دي، عرب ملکونه چې کوم دي، هغه نه د امریکای فوجیان واپس تلی هم دي. لکه دا چې کوم الته مطلب هوایی اډې وي نو هغه نه ډیر امریکا فوجیان واپس هم تلی دي. امریکا ته هر ورځ ډیر غټ نقصان کیږي، ورته اسرائیل ته هم د جنگ سره ډیر غټ نقصان کیږي. د ریپورت مطابق امریکا لا تر اوسه پورې 3 ارب ډالر نقصان شوی دی. بل اسرائیل هم وایي چې موږ له هفتهوار 2.9 ارب ډالر نقصان په هر هفته کې ملاویږي. نو تاسو له خو ما مخکې هم په سیویلات کې بویلی وي چې جنگ سراسر تاوان دی او پکې ګټه نشته دی، کاغه د پیسې لحاظ سره دی او کاغه انساني لحاظ سره دی، هم پکې د انسانانو نقصان دی، هم پکې د انسانانو سرونو ته خطر ده، بل پکې مالی هم ډیر غټ نقصان دی. په کویت کې شپږ امریکای فوجیان هم هلاک شوي دي. د ایران او اسرائیل حواله سره چې کوم غټ اپډیټس وو هم در سره په دې ویډیو کې شریک کړل. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو ته ورسوئ. والسلام.